بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ القاف دویم رکوع کې موږ ذکر کړو چې انسان ته چې څه وسوسې لاګي یا کله چې دې ته فرشتي رسي یا ټوله خبره وشوله چې دې منته د مرګ سکرات ارسي او قیامت پرسي او د دې نظیرونه پردې بچګي شي هر شابه دا په وضح ویني بیا دې فرشتي چې کومې دی هغه ته به حکم وشي د جهنميونو ذکر وشول چې جهنم ته به الله پاک وتري نن په دغه صورت کې د جهنم احوال بیان کیږي چې بای جهنم چې کله الله رب العزت دا ټول جهنميون جهنم ته وتري چې څومره جهنم دا ستر جهنم د جهنم الله پاک ډېر ستر پیدا کړی دا او ډېر ستر خېټه دو ډېر وسیع عریضه خېټه دو بیا به الله پاک ته وی چې یوم نقول لجهنم هل امتلأت موږ وی چې الله چې موږ به جهنم ته وی چې جهنم ته ډاک شوي ته پورا شوي خېټه دې ډاک شوا ان ستر میدون دې ډاک شوال وتقول هل من مزید جهنم وی چې نه وبیدا چې کنوره وی هغه هر ولای یعنی دم رستر میدون او ستر جهنم الله پاک جوړ کړه دا چې دا به ډاک نشي حدیث کې درومي حدیث مفهوم دا سدا چې کله چې جهنم سره دا معاملہ کیږي دا به دا نوري وی چې حل من مزید کچی ته نور وی کچی ته نوره مزید وی مزید زوتی وی دا جهنميون رولای اخر کې به الله پاک خپل افشا حدیث کې درومي چې الله پاک به د جهنم کې خپل افشا وچي بیا و جهنم وی چې قطو باس نور مو کې زوی نشتا ولیکن دالته ایوا خبر از دا کې الله حدیث کې خو د الله په ذکر ولا دا ولیکن الله د پر جسم نشته دا د الله په شابو څرنګي وي اغا چې څرنګي د الله پاک شان دا د الله شان لایق چې څرنګي وي اغا سي دا غرنګي بل ذکر سي چې الله استوا علی العرش الله پاک په هر عرش منته مستوی ده عرش د الله پاک چې څومره مخلوقات دي الله پاک عرش ټولو کې غټ مخلوق ده ټولو کې ستر مخلوق چې دا عرش ده بیا غانا بعد الله ده الله عرش منته مستوی ده کوم کیفیت کې ده امام مالک رحمت الله علی غټ فقيه تر شو ده او دینه چا پاته وکړه استوا علی العرش منته چې به الله پاک په د عرش منته څرنګه مستوی ده کوم کیفیت کې نو الله پاک بیغی تو فرمایل چې دا الله پاک عرش منته مستوی کېدل دا واجب دي دا خامخا دي ځکه چې الله په قران کې ذکر کړه وکیفیته مجهول خو لیکن د دې کیفیت مجهول ل چې الله پاک څنګه په عرش منته پوسنه مستوی ده والسوال عنه بدعه او د دې باره کې سوال کول چې الله پاک څنګه پوسنه پونوستا په لکه انسان کرسي منطق شنی میز منطق شنی کاټ منطق شنی صوفي منطق شنی دا سه الله دې پر جسم نشته ده او کبه دا الله پاک ذکر کړه دا د پشي وغیرہ حدیث کې ولا دا هغه د الله شان لایق ده ویل چې الله پاک قران کې فرمایي چې لیس کمثلی شیء چې د الله مثل بل شان نشته الله مثل شان نشته خو بهرحال امام مالک رحمت الله علیه دا جواب ورکړ چې دا سه بره کې سوال کول لا بدعت ده غیر مقلدین ټول دې بره کې مشته به څنګه ده حالانکه مختلف قران مجید آیتونه دي الله کیفیت څه ده هغه مشتپات نشته الله دې پر جسم نشته ده لکه الله رب العزت پرون په آیات کې تر شو ونحن اقرب الیه من حبل الورید چې موږ دې تو شارګ نه نږدې یو بل ځکه قران فرمایي اينما تكونوا هو معكم چې ته تو سی وای الله دې سره ده بل ځکه الله پاک فرمایي ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر کدرې کسان پټه خبره کوي څلارم هغه الله وی سره که پنځه خبره کوي شپږم هغه الله وی سره نه دینه کام نه دینه زیات چې ته هاتو سوی الله د سره بهرحال چې الله کوم کیفیت ته هغه علم نشته دا او دې بری کې سوال کول نور انسان چې ته هوي الله سره ده بهرحال نو جهنم ته چې بیا الله خپل افشا وچی جهنم وی چې قطو باس نور نشته
خو لیکن جنت وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، او جنت چې دا د جهنم ذکر وشو، اوس د جنت خبره کیږي چې جنت چې دا به متقین خلکو د پر نږدې کړل شي او دا به لرې نه وي. جنت کې به متقین خلک وي. بیا مخکې صفات بیان شوي دي، نو علما یې چې دا څلور صفات چې کوم د مخکې روندي دا چې څو چا کې پیدا شول بس دا د جنت ورثه دي ته به جنت ملوي. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، دا هغه وعده چې تاسو سره شوی و هر اواب سره. اواب یې شي رجوع کون کا، یو صفت دا چې سړی کې روغلل چې دا الله طرف ته رجوع کون کوي، چې الله طرف ته یو سړی رجوع کون کوي بیا غینه جنت لره نه ده. یو دا چې الله طرف ته دایر دي، یو صفت ده. دویم دا حفیظ، حفاظت کون کا. حفاظت نه مراد دی الله حدود دي، والحافظون لحدود الله، چې د الله پاک حدودو حفاظت کوي. الله انصر سړي دی پر الله خپل حدود مقرر کړی دي، اغه نه به انسان وزینه شرک کفر منافقت دي ته وړي نه، ویلې دا حدود دي کدی نه داوړي دی بل الله مونته حفاظت کوون کنه. نو دویم صفت چې دا حفاظت کوون کی. دریم صفت من خشی الرحمن بالغیب، چې دا خوف کوي الله نه په غیب منته، الله نه په غیب منته ډریږي. پیلا قرآن مجید آغاز چې کیږي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب، هغه خلق چې الله منته ایمان وړي غیب سره. غیب سره الله موږ لیدل نه ده، الله قرآن منته موږ ایمان ده، قرآن موږ لیدل ده، خو لیکن قرآن چې کله د دنیا ترتلال کوم وਹੀ کیفیت نو هغه موږ نه درول نه مو لیدل، رسولون مو نه دي لیدلی، ملائکه فرشتي مو نه دي لیدلی، خو غیب منته موږ ایمان وړو دا چې الله ز الله نه داسې دا وډور شي په غیب صورت کې چې الله لیدل نه ده، خو چې الله کومي خبرې دي کومي خبره الله بیان کړی دي هغه منته الله نه غیب سره ډریږي. وجاء بقلب منیب، او داسې زړه وروړي قلب یل شي زړه ته، داسې زړه منیب چې هغه رجوع کوون کوي، هغه داسې زړه چې الله طرف ته رجوع کوون کوي. نو دا څلور صفات چې چا کې وی هغه د جنت ورسته. یو دا چې دا رجوع کوون کوي، دویم دا د الله حدود او حفاظت کوون کوي، دریم دا چې غیب منته الله نه ډریدون کوي، او بل دا چې دا زړه داسې دا وروړي داسې زړه دا وروړي چې هغه الله طرف ته رجوع کوون کوي. چې دا څلور صفات چا کې روغلل مفسرینو لیکلي دي چې هغه د جنت ورستا. ادخلوها بسلام، دي ته ویل شي چې د خیر سلامتی سره. ذالک یوم الخلود، دا د همیشه ولرزو. اچھا چې کله جنتی جنت ته داخليږي نو دا بو سلامتی اعلان وي، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتي وي چې تو د سلامتی وي، هوري وي چې په تو د سلامتی وي، غلمان وي دا وي چې تو منته دا سلامتی وي، چې څومره فرشتي دي بهرحال دي منته به سلامتی وي. او دلته دا یو مسله دا سره زده کوي چې نیم خلق سلام چې دا غا غلط خو السلام علیکم ټکه دا چې په تو منته دا الله پاک طرف نه سلامتی وي، نیم په کې وي چې السلام علیکم السلام علیکم دا خطو دي، دا السلام منادو چې په تو دا مرګ وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو يهودي روغلا اجازه ته وخستا حجرې ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه تیر کړل. حضرت عائشہ رضی الله عنها چې وا هغه پردې چړته شوله، نو هغه يهودي چې څنګه روغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې السلام علیکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې وعلیکا، لږ کی خبره وکړه فورا حضرت عائشہ رضی الله عنها چې چړته پردې نه وي چې وا السلام وعلیک السلام واللعنه، چې په تو دا مرګ وي او په تو دا الله لعنت وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل چې نن خو تر ډیره غوسې کې د خبرې وکړلې، هغه ته فرمایل چې تو ونریدل الم تسمع، تو ونریدل چې د سړي څه خبر وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې تو هم ونریدل چې مو هغه ته السلام علیکم. نو سلام سجدا السلام علیکم دا ټکه ده، السلام علیکم موږ چې السلام علیکم یا لام پکې یا سین پکې پریږدو نو دا صحیح سلام نه ده. بل سلام دې پر دا ایواز دا کوي چې موږ دا سلام چې چګو لوس
دا يهوديانو طریقه ده، دا مسلمانانو سلام نه ده. ها خو کا علماء لیکلي دي چې یو سړی لوس چکی سره زړه کې وایي چې السلام علیکم یا وعلیکم السلام لوس چکی بیا ټیک تو. خو د سرونه اړینجول اوس سوړه ده که نه، اکثر مونږ نه خپله پکې کېږي څوک سلام دی ته وکړي بیا لو سر بسله نه شي یا سار ړنجول دا خو سره ټیک نه ده. اوس خو چې په موټرسایکل چې سوړه وي درس سار سره تو ته سار وړنجوي چې دا سلام ده، دا هېڅکله سلام نه ده، هېڅ څه نیکی میکی نه په میلوي شي. او سلام شاعر الله ده، دی مسلمون پاته لګي دا شاعر دی، دا به صحیح طریقې سره. بهرحال لوس هم دا ټیک نه ده، خو بهرحال لوس سره که سړه السلام علیکم زړه کې وایي یا پخلی وایي بیا ټیک شوه، بیا اجازت شته ده. نو بهرحال هغه لیږي ذالک یوم الخلود، او دا به همیشه ولریز وي. جنت ته چې یو سړی ننوځي همیشه ولریز دو، همیشه به جنت کې وي. اوس څومره بوي لکونو کوله بوي زرونو کوله بوي اربونو کوله بوي هېڅ څه دې معلومات نشته. او حدیث کې دا درومي چې جهنم خو نه ډکېږي، هغه خو نوري وي، خو لیکن کتو چې الله خپله پښه پکې کښېږدي کتو باز دا به وایي چې باس موږ مو کې زوی نشته. خو لیکن جنت چې دا جنت ته به الله پاک ټول ایمان والا خلک وچی بیا به جنت نه ډکېږي، بیا به الله پاک دې دپاره سپیشل یو نور مخلوق پیدا کړي، بیا به جنت په هغې باندې نه ډکېږي. نو الله پاک جنت ډېر عجیبه جوړ کړی ده. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید، او هغه کې به هر څه وي چې څه دی غوړي جنتیان، او مزید چې دی هر څه غوړي هغه به وي پکې. حدیث کې درومي چې مفهوم داسې ده چې جنت الله پاک داسې جوړ کړی چې چا سوچ نشي تللی، او داسې په سترګو چا لیدله نه ده، او غږونو داسې څه اورېدلي نه دي چې ته جنت کې دي، او یوه زړه کې داسې سوچ اوس راسې نه درغله چې جنت څرنګې ده. او جنت په یوې کې نري کې به یو شای وي، انسان به وي چې څه انسان غوړي هغه به وي پکې، چې دا وي چې بی هغه میوادو دا زه وخورم، نو هغه میوه به د جنت نه بلې کې نري کې به وي، خو لیکن دې ته به هغه خپل اردرومي دا بیا وخوري، دا به وي چې زه وکړم پکې، الله پاک به هغه کیفیت دې منتې پیدا کړي. او هل ولدینا مزید، او سره موږ سره به مزید هم نوره څه وي. مزید څه شه ده، دې نه څه مراد ده؟ جنت کې چې څومره نعمتونه دي دا به انسان ته میلاو شي. دا به ویلي چې الله بس الله پاک به یې چې یو نعمت توس نه پوتې ده، دا به وایي چې یا الله د ټول نعمتونه دي دي هر څه دي مزې وي، بل داسې څه شه ده، بیا به الله پاک خپل دیدار نصیب کړي. هغه دیدار چې دا وکړي د څومره نعمتونه چې جنت کې وي، خو لیکن الله نور تجلی د الله ذات زیارت دا به عجیبه مزه به دی، دا به چې کاش چې موږ ته تل کېدله. بیا به هفته یوه ریز مقرر کړي، الله پاک به هفتې کې یوه ریز به د الله زیارت کړي. به چې کوم دی الله پاک نږدې خلک وي، قرب والا خلک وي، هغو ته به دا نعمت هر وخت میسر وي، هر ریز میسر وي، ولې چې دی الله نږدې خلک. او چې کوم عام جنتیون دي هغو ته به هفتې کې یوه ورځ. بهرحال نو ډېرې خبرې دي. وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا. اچھا مخکې دغو خلکو به جهنم نه منال، دغو خلکو به د قیامت انکار کوه، نو الله پاک ته وایي چې توس نه پهله هم بستی خلک راغلي وو، هغه توس نه طاقت کې زیات وو، پکړ کې زیات وو، او په مځکې کې ګرځېدل هم ډېر وو. فنقبوا مځکه به ټکوله، ځکه به په مځکې کې به ګرځېدل، ډېر سیرونه به کول. بل ځو کې الله پاک چې دا عرب چې دي عرب نه پهله چې څومره موږ کوم قومونه، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، کلدانیون، اشوریون، د څومره قومونو دا په طاقت کې هم زیات وو، جسم کې هم زیات وو. لیکن عرب نن بیا د قیامت انکار کوي. د هغو قومونو مقابله کې لسمه عیسی نه دو، دی ته خو دومره څه نه دي ورکړل شوي لکه هغو ته چې څومره ورکړل شوي وو، هغې لسمه عیسی دی ته نه دي ورکړل شوی. نو چې ته یو لسمه عیسی مطابق او څو ته 10% زیات، چې ته 1 چې ته 10 دا چې ته برابرېږي، نو دی بیا دا نوري وبال هل من محیص به بغیر زیاده پر خلاصیدان نوي. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، بشک په دې کې نصیحت تاغو خلکو دې پر چې هغه زړه وي، چې زړه سره خبره اوري، او القسم او شهید یا په غور توجه سره خبره اوري، او بیا په دې باندې دا ازیر وي. ازیر زړه سره یو سړی نوسی، کله موږ بیان کوو خو هغه کې ډېر خلک وي هغه توجه نه وي، تفسیر کې ډېر وده وي، بیا هغه نه په خبرې پیږي نه څه چې سټې مرچک شول، بیا هغه نه خبرې منتې پوه شي.
نو چې یو سړی توجه سره اوروي او مستحضر زړه سره دا کښینی بیا به دې ته فایده راسي. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام. تحقیق موږ پیدا کړی اسمنونه هم ځکه او د دې ماس کې چې د شپې ریزو کې ریزه مراد څه دو شپې ریزه نو مختلف خبرې کړي اعلی مفسرینو چې د موږ چې کوم دا 15 شپې ریزه دي کنه دا ریزه مراد نه ده بلکې کان مقدارو 50,000 بل ځکه کان مقدارو 1000 سنه چې ایوا زر کولا ایوا ریز دو یا 50,000 کولا ایوا ریز دو د کې الله پاک شپې د مځکې اسمنونه هر چا پیدا کړی دي او دا ویلي الله چې ویلي و چې پیدا شي کن اذا اراد شيء ان يقول لو كن فيكون چې کله الله پاک وشي ته اراده وکي کن سره هغه شوی خو لیکن الله پاک چې د مځکې اسمنونه یا دومره شیونه چې دا شپې ورځې کې جوړول هغه دی وجه چې انسان ته دا شیل چې تبو تدریجن چار کوي دا څنګه چې تبو هر ریز بو ارچا کیږي په وارز بو ارچا کیږي نه لږ بو کوي وما مسنا من لغوب او موږ ستړي مشترتل نشي ستړي الله پاک نشي ستړي کېدل ستړي د انسانونو صفت ده الله صفت نه ده. فصبر علی ما یقولون او صبر وکړه چې خبرې کې دا صورت چې کله نظر دال د مکه زندګۍ کې نبوت پنځم کولو یا شپږم کولو نبوت اظهار نه بعد بیا به خلکو مختلف خبرې کولی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به سحر وی جادو وی ارڅ خبرې به کولی بیا الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صلی دی پر دا آیات نظر کړ چې فصبر صبر وکړه هر شي کې صبر ده بل ځکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاه چې صبر او المنځ سره تاسو څوکي الله مدد طلب کوي علامه یقولون سچ د خبرې کې وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ا دې الله پاک تسبیح بیان ک خپل رب سترګې ختنه نه پیلا او سترګې ډوبیدنه نه پیلا یعنی سبیل منځ او مزدګار المنځ مراد ده ویلی چې پیله دا دوال منځونو او دغه منځو بره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا منځونو خامخا ادا کوي دا چې کله هدینه پوتې نشي سبي او کنورو کې څه اول نورو کې مفي نشته خو بهر حال چې دو کې بالکل توس نه کوتهي کمی رون شي ویل چې امید دادا چې کوم خلک چې دال منځونه کې د الله قرب او تزر نصیب شي بل دا چې تسبیح نه هر قسمه مراد هر قسمه تسبیح مراد شو لکه موږ منځنه بعد چې سبحان الله والحمدلله الله اکبر 33 اور 34 مرتبه دا رنګ ایت الکرسی دا غونته لا اله الا الله ورdia نور چا وظیفه د منځنه بعد چې اړه کوي استغفر الله دا یو بهرحال نو حدیث کې درومي مسلم کې حدیث تا احب الکلام الی الله سبحان الله وبحمده چې ټولو کې محبوب کلمات چې دی الله پاک ته پسند هغه سبحان الله وبحمده دا غرنګ بخاری شریف کې اخیری حدیث تا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان چې دوی کلمې دا الله ته ډېری محبوبي دي او په ژبه منته ډېری اسونی دي او په میزان تل کې ډېرې درنې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې څوک دا وایي چې سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم نو دا عام تسبیح مراد او استغفار سبحان الله چې څوک کوي او چې ومن الليل فسبح او شپه تسبیح بیانوا او ادبار سجود او سجدون بعد دینه دا سجدون بعد د چلمون سړاو کې هغه نه بعد المنځ کې چونکې سجدي وي المنځ کې هر قسمه تسبیح وشي خو سبحان الله والحمدلله الله اکبر د دې نبی علیه الصلاه والسلام خاص ذکر کړه ومن الليل فسبح او شپې تسبیح بیانوا دنه تهجد المز مراد ده چې تهجد المز چې څومره نفلونه دي پیله دا درې منځونه سبیل منځ المزدګار او تهجد المز په نبی علیه الصلاه والسلام ته فرض و بیا ورځ معراج په موقع باندې پنځل منځونه روغلل بهرحال خو دغه اجر بیا د تهجد ډیر اجر ده او تهجد چې دی دا نبی علیه الصلاه والسلام 2 رکعات هه کړي دي 4 رکعات هه کړي شپې هه کړي او ته هه کړي لاس 12 رسې ثابت دي چې نبی علیه الصلاه والسلام وکړه 12 کول به 4 رکعتونه کول خو لیکن هغه بری کې حدیث کې چې دی هغه وجدوله هغه ششتوله هغه ډیر شوشتا ډیر وجد به نبی علیه السلام 4 رکعات کول او 2 رکعات هم کیږي بچاره چې سړی 2 رکعات وکي نو 8 رکعات هم کیږي او 12 رسي
کیږي او دعا هم کیږي څلور هم کیږي چې الله پاک مکایر کړه چاته څومره وکړه. واستمع یوم ینادي المنادي من مکان قریب او اوبور وایتو سي اغریزه چې کله आवाज کوونکه تو استوازو کې نږدې زوینه دا د قیامت ولا ریز د اسرافیل علیه السلام چې کله خپل شپلې وي صخره چې کوم غار ده هغه منته بو صخر المقدس هغه منته چې اسرافیل علیه السلام بو هغه زوینه شپلې وي په غزو به ودري شپلې به وي او چې کله شپلې وي نو د هر سړی ته به داسې आवाज ورسي چې لکه دا چې مو سره نږدې و دی وجنوي چې من مقام یوم ینادي المناد یوم ینادي المناد من مکان قریب نږدې زوینه یوم یسمعون الصیحه بالحق غیر اثبات سي د आवाज او حق سره ذالک یوم الخروج دا به بیا دی اروتن ریزوي او حدیث کې درمي نبی علیه السلام فرمایي چې زب ټولنا پیلر وزم مخکې دې ذکرونه ان نحن نحيي ونميت والينا المصير مجبو د دې علای چې ز زندگی کوم زم مارګ کوم مشترف ته بردرمي یوم تشقق الارض عنهم سراعا چې کوم ریزي دمزکه چې دو د موت شبراشي او توس په جلتای سره نروزه ذالک حشر علینا یسیر مجمنت دا ربسن دا دردن دا ډیر اسون دي بهرحال چې کله اسرافیل علیه السلام هر سړی چې دا د قبرونو چې دی دا به موت شي او هر سړی به خپل قبرونو نه بیا وروزي منډه بوي نبی علیہ السلام فرمایي چې انا اول من تشکک قبري چې زه پیله سړا بون چې پیله قبر بده مو متیږي بیا بزر وزم او ټول چې څنګه دنیا ته د غاسر غړي لاند لګړ قیامت پر ځبه ټول لاند لګړوي نبی علیہ السلام فرمایي چې زه چې روز او بیا بو زخپل لباس وغونډه او داسې حدیث کې چې سړی به 2 قدمونه وخلي لباس په ته ملوي څوک په 5 قدمونه وخلي لباس په ته ملوي خو چې الله مخ ته یو سړی داري به باغا کې ټولونه پهله چې لباس ارغستل کیږي هغه به ابراهیم علیه السلام ته ارغستل کیږي ویل چې ابراهیم علیه السلام چې کله اورته چوال اغینه خپل لباس او بسل نو الله پاک بدار کې دا غانګي حدیث کې دار چې نبی علیه السلام وایي چې سختای بوي او زبر چکش زبیا د بهوشي حالات کیوں چې وکسا فاذا انا موسی قائم بقوائم العرش چې موسی علیه السلام بده عرش چې کومه هغه ستونی دی کومي پشي دی هغه بینولې بهر حال خبره بستر شي بیا چې تباین کو نحنو اعلم بما يقولون الله یې چې مشترا علم درته چې د خبرې کوي و ما انت عليهم بالجبار او ته دایمن ته جبر کوون کنه یعنی نبی علیہ السلام ته تکلیف کو به خامخا چې تبلیغ به کول لکه موري چې بیانو اذان وشي آلته 15 پیر مقتدیون وي نور صاحبون موبایلونو ته پروتوي او ترجمه کیږي د نوې زړه خو وي ولیکن موږ د پردا نه چې موږ ډیر شو چې ټونډای سره وګسو موږ دادي چې نبی علیہ السلام ته کوم حکم هغه رنګ دی نبی علیہ السلام ورساو ته دا حکم دا چې دی صرف څه کوي بیانې جبر ونه کوي فذکر بس نصیحت وکړه بالقران قران سره مې يخاف وای چې کوم سړی ډریږي مو وعید نه نو قران سره صرف نصیحت تا موږ صرف نصیحت کول شو ذکر واز نصیحت کول شو هغه بینو هغه مشچار د قران لو بینو هغه بینو نور که څوک چی رود شي کنرسي به موږ غوړه خلاص دو الله جانه دی هو ما ملا جانه نو الله پاک د موږ ټولو ته هدایت ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سوره قاف ختم شو ان شاء الله سبب سوره ذریات شروع کو